المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دا دی سورہ احزاب آیت نمبر 22 دے. دین مخ کے سورتون چیدی پاگے کے نظریہ ورکردہ مکی سورتون دی نظریہ ورکردہ او مخ کی تقریباً 100 سورتون بیاغی پسے سورہ نور کی نظریہ ورکڑا بیا دا یو اتن سورتون دی شمار بے کئے پدی کی نظریہ ورکڑ بیا ورپس دا عملیات و میدان یا شریعت الہیہ مدنی صورت ورپس راویستا مسلسل سورتون رستو سورہ نور راغل لے اور مسلسل سورتون پسی رستو احزاب راغل دے. سابقہ سورتون کی نظریہ ورکردہ او دلتا کی دی شریعت الہیہ نظام دے. تو سورہ احزاب کی دن زیاد تر احکامات چی ورکردی اغا دے تدبیر منزل سر تعلق ساتی ہے زیاد تر او زن احکامات مختص دی پیغمبر علیہ السلام ذات سرا و کور سرا زنی مختص دی امت سرا زنی مشترک دی فیما بین امام الانبیاء و بین الامہ دا دی پورا صورت نظام دی. او پدی کے دا دی جہاد یو لگا حصہ راوردہ دی احزاب سرا متعلق دا احزاب نو آغا طول صورت کے دا دی صورت میں دی آغین راغستے دے نو صورت میں سورة الاحزاب خیلے سورة الاحزاب. احزاب دی حزب جمع دا حزب بمانے پارٹائے او احزاب بمانے پارٹیانے. اصل کے ما نیت وہ ما وردہ چھے دے پھر سے وانا التا شہادت تورسد نو ما اخپلی بل مر گرے و دی آغا بچی اپریشنو شو آغا التا مصروف شا نو بیگا وشا نو تازہ معاملہ وا نو پای مونږ به خامخا ځو. بیا ناڅاپه هغه ملګري راته وویل چې د پیر صاحب اهلیه وفات شوې ده. نو ما دا خو دوه خبرې شلې او بیا ما خامخا به راځم. بیا دلته کې یو ملګری دی هغه څه بیان یې ښه مازدیګر ته نو ما یې خیر جو په یو سفر کې به دواړه کار وکړو بیماري هم لرو. نو اصل کې زه دلته کې تعزیت لا راغلی ما چې حضرت صاحب ته تعزیت وشي او نور څه داسې د غرض مې نه و. او تاسو ملګري راغلي یې نو په ضمن کې یو څو خبرې وشي نو بهتر به ده. او دا د قرآن آیات او دا زمونږ دا ناسته او دا فکر دا د الله پاک د دو اهلیه مبارکه ده هغې ته درجات د اوچتولو ذریعه دي خدای وګرځوي. باقي د شهداو مقام چې دی هغه یو معلوم مقام دی د هغو د شهادت په وجه د خدای پاک موږ له هم څه همت راکړي او موږ له دې هم خدای پاک څه داسې ساه په موږ کې واچوي. ځینې سیرت نګاران وایي چې دا 4مه هجري وه. پیغمبر علیه السلام 14 کاله په مکې کې وه بیا هجرت وکړو مدینې ته لاړ. بیت الله د پورا عالم د هدایت مرکز دی. دا زمون فلسفه ده او مدینه منوره د ټول د دنیا اسلامی اماراتو مرکز دی. پیغمبر آخر وخت دارالخلافه مدینه پرېښې ده. دا وروسته بیا شام او بغداد او طرف صداقې جوړې شوي
او معسكر چې کوم دی کنه عالمی معسكر زمونږ اقصا صحرای سینا او یورشلم او دا 15 برطانیې چې د نن نسل کاله مخکې ارض مقدسه تقسیم کړه په 15 ټکړو کې شام اسرائیل او لبنان او اردن او فلسطین دا یو خاوره ده د ارض مقدسه بابا ابراهیم خاوره ده د حضرت یعقوب خاوره ده منځ کې بیا حالات بدل شي دي اخر وخت حضرت عمر رضی الله عنه دغلته تللی او دا زموږ عالمگیر فلسفه ده چې بیت الله د هدایت مرکز دی مدینه د امارات اسلامی عالمی و مرکز دی او اقصا او صحرای سینا دا 15 ملکونه ما شمار کړه زموږ عالمگیر معسكر دی بیا دا نور وړه معسكر دي خراسان معسكر دی مصر معسكر دی چې چا کې همت دي جو معسكر جوړول خراسان د امونه تر اباسین او مضافات پورې دا پیغمبر معسكر جوړ کړ دی صحیح حدیثونه موجود دي الصيحان والجيحان والنيل والفرات كل من انهار الجنه قاضي عیاض ډېر لوی محدث تیروته دی هغه دا خبره لیکله قاضي عیاض چې الصيحان والجيحان كلاهما في ارض خراسان او بیا محققین علما وی چې دا دریای امو جیحان دی او دا د باسین چې ورته وی دا صيحان دی دا دوابه ده غټه دوابه ده اسی دا وړي دوابې دلته شته دي دا غټه دوابه ده هغه د امون راواله تر باسین پورې ادي ته خو پیغمبر ویل دي چې دا معسكر دی دا خو صریح نص کې دا خبره موجود ده نور خبر په باره کې پیغمبر دا تصریح موجود نه ده او دې خبر په باره کې تصریح موجود ده چې دا به معسكري اخر کې ځنې اهل سیر لیکي چې دا 4 هجری ده او اتفاق یا مضبوطه خبره ده چې 15 هجری ده چې په 15 هجری کې پیغمبر علیه السلام په مدینه کې نو 4 چاپیره يهودو او زیاتره يهودو هغه کې د نصارا او د يهودو ځان کې لګ نوروانه او اوس رانه نشته اوس ټرمپ خپل لور یو کټر يهودي لور کړل د ټرمپ زوم يهودي دی اوس او د سلیمان د زوی خاص ملګری دی په یورپ کې د ماشومتوب نه تر اوسه پورې یو ځای تعلیم کړی دی او اوس دا ګریډر اسرائیل جوړولو کې دا دواړه په دنیا کې منډه وي که تاسو اسې معلومات لرئ اول قدم چې د ټرمپ زوم په ابوظبي کې کېښودنه د هغه قدم یې ښودلی چې دا زموږ اول قدم دی چې دا موږ هغه قدم فوټوي والا وخت کړلی چې دا موږ په دې خاوره کې وښوده هغه یې ښه دی نو هغه وخت کې د یهودیانو نصرانیانو لږ داسې جوړښت نه و یهودیان لږ طاقتور په جزیرة العرب کې او نصارا چې هغه داسې بیرته نو د یهودیانو علماو دا یو پروګرام جوړ کړ چې دا مشرکان یې ځان سره کړه منافقین یې ځان سره کړه دا قبایل ځان سره کړه وی چې بھئی دا مدینه کې دا پیغمبر داوا لري او دا کسان راغون کړي دي دا ډېر خطر ده زموږ لپاره تاسو له پته یې کني تحقیق وکړئ کنه دا هم تحقیق دی کله چې طالبانو حکومت دلته کې راغی دا د 2000 ایک کم 2000 کے پاپای روم تے روم نہ ہوا تھا چکم دے دنیا نصارا مشر مولا دے ټول دنیا کی چکر وہ ہندوستان ترا گئے ہندوستان نہ واپس لڑ اقصا تھا اقصا کی ورتا مسلمانانو ځان له فایلې او شیعاګانو ځان له درخواستونه پیش کړل چې یاره په موږ باندې ظلم کېږي زموږ سره دغه وکړه او څه چې مې اوس کو دو یو دی هغه ټول ثبوتونه موجود دي بیا دې لاړ کته هغه دیواري ګیریه خواږه کوم ځای کې د یهودیانو هغه ځای دی هلته کې کته لاړ نو هلته بیا
صرف یو ځوان دغه شانتې د ده په صورت به وي چې داسې یو ځوان یهودي عالم ورسره و، نور ورسره هېڅوک نه و. یو ټیبل یې هلته کېښی و، دا دی لاړ هلته کې او بیا دا دستخط یې وکړې چې بهی داسې دا ګریډر اسرائیل به موږ جوړو. بیا دی لاړ مالټې ته، دا پاپیرون بیا مالټې ته راړه، هلته نه بیا حکم وکړو چې یاره دا دلته دا طالبان چې دي دا دنیا له خطره جوړېږي، دا حکومت ختمول پکار دی. حکومت دی که ریاست دی که امارت دی دا ختم کړئ. بیا دوی یو ډرامه وکړه هلته کې هغه ورلډ سنټر دی کم سنټر دی هغه یې ورته که او وی چې په شپه هغو اعلان وکړه بش وی چې بهی زه به لس ورځو کې افغانستان نه توره بوره جوړوم. دا د هغه الفاظ دي، تقریر دی باقاعده دی هغه. او زه ما دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام به راځي، زه هغه له ګرون به زه جوړوم، دا ګرون به زه هغه له تیاروم. دا د هغه تقریر و چې هغه وکړو هغه وخت. بیا دا ټوله قصه دقه شانتې لکه څنګه دا خبره ما تاسو ته وکړه هغه وخت کې دا احزاب یهود سره د ټولو قبایلو نه، مشرکین د ټولو قبایلو نه، منافقین د ټولو قبایلو نه، دا ټولې پارټیانې احزاب جوړ شله، یو حزب نه احزاب جوړ شله. بیا امام الانبیاء السلام هغه خندق یې وکنیستې او تحفظات یې تاسو سیرت ګورئ خامخا، سیرت نه بغیر عزت نه رسو مونږه. پیغمبر ژوند قتل پکار دی، مستند سیرت قتل پکار دی. نو بیا هغه وخت کې دا خلک راغونډ شو. بیا داسې ځینې صحابه وو چې هغه مخلص وو او په یو خبرې پوهېده، په دوه نه پوهېده. او پیغمبر ته وایي چې موږ به سر ورکولو له تیار وو. ځینې داسې پکې وو چې هغه داسې ګډوډو منافق ونیو، هغه وموي چې دي موږ بلکې د ټول نه زیات زور به هغو لګاو، شور به هغه وکړو چې نه نه موږ دا کار کوو به او ته یوازې نه دې پرېږدو. د هغې ذکر دلته کې الله پاک کوي. دا مخکیني ایتونه هم دي، شاته هم دي، خو دومره زه داسې پیر صاحب ته پته نه ناجوړه خبره نشم کولی. دا منځ کې مې یو آیت رانیول دی، دا د ته لږ دا کوم. الله پاک وایي چې من المؤمنین رجال، یعنی کم چې په پیغمبر ایمان راوړی او دې کې داسې رجال وو. رجال په عربی کې رجال ته وي، دا وي هؤلاء الرجال، دا سړي دي، دا پښتو کې هم سړي، دا سړي دي، ښځې نه دي. من المؤمنین رجال، مؤمنین نه داسې رجال صدقوا ما عهد الله علیه، هغو چې کوم خدای سره عهد کړی هغه عهد یې رښتیا ته ورساو. پای کې دننه هغو ګونډې را نه ویسته، هغې کې دننه هغو څه داسې خلل یې را نه ویسته. منافقین یې کار وانه غسته. تاسو به اورېدلي ډېر خلک دي دا بدعتیان دي، ډېر خلک وي چې دا جهاد دی، بیا دویمه ورځې پسې وي چې نه دا فساد دی، بیا څلورمې ورځې پسې وي چې د امن وظیفه شروع کړئ. دا مختلف مخلوق دی په دنیا کې. دا داسې خلک نه وو. صدقو ما عهد الله، او چې بھئی دا مونږ فیصله کړ دا یا به دلته مرو یا به دا کار کوو. تاسو وګورئ چې په یوه شپه کې او په دوو شپو کې او په څو ورځو کې داسې پیغمبر والله داسې په خپو باندې ناپ کړي وه چې دومره ځای تاسو دومره ځای کنی ده خندق باندې. نو دې ته احزاب هم وایي، خندق ورته هم وایي. دا کار به کوئ. الله په دې باندې هم قادر و چې جبرایل را لېږلی وی او دغه ټول یهودیان او منافقان او مشرکان په یو ځای کې هغه په یو موټي کې هم ضرورت نه وه.
خو یو د وزر په یو غاړه یې ویشتلی کلمي مې وله وښکل وې، خو بیا دا دارالابتلا نشله، خلافت د انسانیت نشه، دا هر څه زمونږ لپاره دي، خدای را لېږلي مونږ دلته کې یو، دا هر څه برابر راځي. نو چې په جبرائیل کولی نو بیا انی جاعل فی الارض خلیفه مطلب څه شو؟ بیا خو دا خبره خلاصه شوه، په ټول قرآن تقریبا معطل شه. خو الله پاک کتله دا څه چې بھئی دا مخلوق زما ما سره عهد لا اله الا الله محمد رسول الله ما سره عهد کړ دی. فمنهم من قضا نحبه زن خپل هغه مرام ته ورسېده، کوم مقصد یې ته ورسېده، او ځینې چې کوم پاتې وو نو ومنهم من ینتظر او انتظار کو چې یاره موږ هم پاتې شلو. نو دا خو ضروري نه ده چې هر یو کس جهاد لذي جمري به شهید کېږي، به ډېر خلک ځي او واپس کېږي او څه پته نه لګي، یعنې هغوی څو ځله نیت یې کړی چې یاره خو بیا هم نه کېږي. نو خو د خدای نظام دی. وما بدلوا تبدیلا، خپل په فیصله کې هیڅ قسم هغه اردو کې لچک وي. نو د انکی خلکو سره اردو خلکو سره ډېر پاتې شلم، پیر صاحب ته پته ده مال هغه پښتو صحیح هغه مادري پښتو مې راکړ ده، یعنې هغې کې داسې یو ګونډې یا یو لچه کې پرې نه ښوده، پوره هغه په دې باندې راکوشله. یو خبره خو دا وه تاسو ته یو بله خبره هم کومه، تاسو باندې تعجب وایي که څه؟ نه جی بس بهره په تفصیل سره خبره وکړئ. په دنیا کې د نن نه 50 کاله مخکې 60 کاله مخکې 80 کاله مخکې پیر صاحب په تاریخ باندې ښه پوه دی. دنیا کې دوه برقدرت وو، چین هغه وخت کې لږ کمزوری وو، یو روس وو بل دا امریکا وه. اتحاد جماهیر شوروي یعنی یو څو ملکونه یو ځای شو، یو قدرت یې جوړ کړی و او په نیمه دنیا باندې حکمراني لره، او هلته کې امریکا مخکې برطانیه وه، بیا هغه بوډۍ شله، بیا دا زامن ځوان پیدا شو، امریکا یو قدرت راونیو. او دا ټول یهودو نصارا، یعنی دا روسیان هم یهودو نصارا وو. مارکس په خپله یهودي و، چې کله مړ شي هغه د یهودیت په مذهب باندې ښخ کړی شوی دی، او یهودیانو مولیانو هغه رسم رواج دی ښخولو دی هغه کړی دي. معاشي نظریه د دوی جدا وه، د روس جدا وه، د سوسیالیزم پروګرام کې و، هغه سرمایه‌دارانه پروګرام کې و. د دوی یو سر جنګ شروع. په هغه سر جنګ کې اول خو داسې یو بل باندې به داسې بلاکونه یې جوړوله، رشین بلاک او امریکن بلاک. نو موږ دې وخت کې دا زموږ د ملک امریکن بلاک کې و، هغه وخت کې هغې نه مخکې دا بټونه مخکې امریکن بلاک کې و، او دا عراق چې و دا د رشین بلاک کې و، لیبیا هم د رشین بلاک کې و، سعودیه د امریکن بلاک کې و، مخکې د برطانیه بلاک کې و. بیا برطانیه چې کله دا ښځه بوډۍ شله د امریکې ته حواله کړه چې اوس تاسو خوشی کارم پوه شه، دا بلاکونو. خو هلته کې دو چې په دې نورو ملکونو کې ګوتې شروع کړې نو دو خطر محسوس کړ امریکې چې یاره دی دا دنیا ټول ځان سره شریکوي، ادم خطر محسوس کړي چې یاره دو ځان کې دغه کوي. یوه اداره دو جوړه کړو اقوام متحده په نوم باندې، الملل المتحده ورته هم وایي. هغوی به د دغه غټه بوتان چې کوم دي امریکا دا، فرانس دی، برطانیه دا، روس دی یا دا چین ورسره موږ دا خو صابي ملت دی، ابراهیمي نه دی. چین صابي دی، ابراهیمي نه دی. اوس په دې قصه کې هم چین شریک نه دی، اوس دا قسم ټول د دغه یهودو نصاراو په لاس کې ده. نو تو اقوام متحده یې جوړه کړه، بیا یې د هغې نه وروسته رابطة العالم الاسلامي یو تنظیم یې جوړ کړه. هغه وخت کې زموږ ځینو علما به وایي چې دا رابطه د اقوام متحده ذیلي شاخ دی
او دا د مسلمانانو ترمنځ پړې چاپېره کوي چې دا ټول د اقوام متحده د پالیسۍ د لاندې راولي. خو ځینې علما به وایي چې یاره دا تاسو هسې ګډې وډې وایي، مرکز یې په مکه کې دی، مشري چې دی علي سعود او الشیخ کوي، او تاسو لا هسې چې دی نسې چل دی. دا ګوره دنیا کې کتابونه چاپ کړي دغه تقسیموي. نن د سلیمان زوی سره د سلیمان نه اعتراف وکړ چې رابطه موږ د امریکې په وینا جوړه کړې وه او دل هم جوړه کړې وه چې په دنیا کې به دا فساد او دا وینه موږ تیو او دا کار موږ کړ دی. د دې اعتراف وکړو 100 کاله وروسته اعتراف راغی. موږ نه ویو، زمونږ اکابرو چې کله ویل هغه وخت کې د هغو خلکو نفي کړی چې تاسو دروغ وایئ، او په خپله اعتراف وکړه چې دا کار موږ کړی. لکه 13 کاله وروسته په افغانستان کې بچي ووژله، زنانې ووژلې، بوډاګانې ووژله، بیا اعتراف یې وکړو چې دا ټریډ سنټر موږ په خپله ارتاو کړی دی، دا دون نه دی کړی، دا موږ له اشتباه شوې ده، دا کار موږ غلط کړی و، دا موږ کړی و، په غلطۍ شوی دی، د دې اعتراف یې وکړه. رابطه هغې له جوړه شوله، اقوام دا سر جنګ شروع شو. د سر جنګ نه وروسته چې کله دا جنګ دو ګرمه و، دا خبرې ستاسو په علم کې لږې ضروري دي چې دا تاسو ذهن کې نه وي، نو کیدای شي چې ډېرې غوټې ستاسو په ذهن کې بیا داسې پرتې چې هغه به نه حل کېږي. اوس دا غوټې دا 21مه صدۍ د غوټو د پرانستو صدۍ دا یو قسم ده، دې کې ټولې غوټې وړې غټې پرانستېږي یا دي، ټول حقایق څرګندېږي ورو ورو. تکوینی نظام په دنیا کې داسې وچلېده، یعنی دا خبره پټه وه چې رابطه چا جوړه کړې ده. اکثریت جمهور علما وي چې بھائی دا د دین کار کوي. یو 2 کسانو مولیانو پکې आवाज کړی چې دا د اقوام متحده ذیلی شاخ دی. نن سلیمان سره د زوی نه په غټ اجلاس کې ووایي چې دا موږ د امریکې په وینا د فنډینګ امریکې کړو، دې باندې موږ دا کارونه کړي دي په دنیا کې. کله چې دا سر جنگ ګرمېده نو ټولو نه مخکې امریکې رضا خان ته وی، رضا خان د بادشاه د ایران بادشاه و. هغه وخت کې دا پهلوي جو دننه 50 کاله مخکې خبره ده چې تاسو دغه نه شئ، افغانستان جهاد لا د سره نو شروع شي. هلته کې بیا هغه رضا خان ته ووایي چې یاره ته دې له تیار شه، ولې چې ته د مشرق وسطی د ایشیا پولیسمین ته، یعنی د دې مشري ستا په لاس کې ده. نو یعنی د نوروز په اختر باندې به د سعودیه سفیر هم رضا خان په مخ کې رکوع کوله، دا مونږ په خپله لیدله. نو هغه خو د دومره توحید غټ لغه چې کوم پاکستانیان به خو سجدې ته تله. نو رضا خان انکار وکړ، هغه ګوره زه بوډا یم او تاسو ډېر غټ طاقتونه یې، که ستاسو من کې زه راشمه نو زما خو به کلمي وځي او ایران به تباه و برباد شي او زه دې ته نه تیارېږم. نو هغه ورته ووایي چې بھائی بیا ستا علاج به خو موږ وکړو. رضا خان پهلوي چې د رضا شاه کبیر زوی او د هغه نه وروسته وایي ستا علاج به خو موږ وکړو. دغه ته یې ووایي، ریاض ته یې ووایي، د رابطې مرکز چې کوم مشران هغه ته وایي چې یاره تیار شئ تاسو. هغه وایي چې ټیک ته تیار یو، لار به کوم اختیار وي، لار به دا اختیار کړو. دلته کې د کابل په یونیورسټو کې دننه روس لګېدلی و، نور محمد ترکی، ببرک کارمل، حفیظ الله امین، نجیب الله، دا خلک و امثالهم، دا خلک یې تیار کړي چې یاره تاسو دننه په دې یونیورسټو کالجونو کې کار کوئ او ذهن تیاروئ. تاسو پورې به د امان الله، د عبدالرحمن او د ظاهر شاه دا بیا وروسته دا بل راغی هغه داود خان، د دو به تاسو خانداني قصه خو نه ده، خلکو ذهن جوړ کړی، دو په ذهن باندې کار شروع کړو. په مقابله کې امریکې چې دی داسې کسان تیار کړه، یعنی نومونه یې زه اخلم، زه اوس دا خبرې اوس پټې نه دي ښودل پکار، نه پټې ساتل پکار دي. استاد رباني تیار کا، ګلبدین تیار کا، دا نن چې دی اشرف غنی په ترخ کې سون ته کسان ناسي، دا ټولې تیار کړه چې یاره تاسو به زمونږ پروګرام چلاوئ. دوم هلته کې په کالجونو کې پروګرام هغه کېدای شي تاسو پیدایش شئ یا نه شئ،
موږ هغه وخت کې داسې وو لکه چې شرجامي قطبي موږ ویله، دغه وخت کې موږ شرجامي قطبي ویله. شرجامي قطبي دا د شرجامي د نحوي فلسفه ده، نحوي کتاب چې دی هغه په کافیه باندې ختم شي، یعنی موږ د نحوي فلسفه ویله دغه وخت کې. ښه شعور لره موږ دا قصه دغلته شروع شوه ان تر دې چې چپګرانو وروسته دعوت ورکړه چې تاسو راځئ. روس داخل شه، چې روس داخل شو نو دغه نه خودو تیارو، رابطې فتوا ورکړه چې جهاد دی، رابطې فتوا ورکړه چې جهاد دی پاسه. نو په دغه جهاد کې دنه تقریبا 14 کاله پورې یا 15 کاله پورې اب اسحاق مولوی صاحب ته صحیح تاریخ معلومي، په دغه دورانیه کې دنه په دغه چې دا جنگو کې جهاد ما ته پته نشته دی، خو زه اول ورځ نه ورسره وم، دا د تم زه وایم. اما د حزب باوجود د دې نه چې اخوانیانو سره زمانه لګېده، ما د ګلبدین کارت ټکړی و، دلته کې دا ننګرهار او خیوې دا اډرس و د په هغې باندې، اوس هم به د هغو په کاپیانو کې پروت وي. موږ ته ښه دا معلومه وه چې بهی دا اخوانیان دي زموږ سره نه لګي. خو بهرحال هغه وخت کې د دو زورو ټول پیسه به په دغه لارې راتله. یو عالم دلته کې نوم یې نه اخلم، هغه یې داسې بې دردۍ سره وونجد، نیک کس و هغه، صرف د پیسو په سر باندې. نو موږ وایو یاره دغه زور دی، دغه روس دی، کافر دی، سور دی چې وځي جو ښه ده. دا زه یو اشتباه تاسو د ذهن نه لره کوم چې په دغه 14 کلونو کې دنه طالب چې کوم دی هغه د سره د دې قصو کې نه و چې یاره داسې ډالرې د کمې نه راځي، د ایجنټي څه شی دی، هغه خپل سبق مدرسه او جومات او طالبګیري او دو سره هم به چېرته شراکت او ته په دې قبایلو کې ګروپونه وو، د دې قبایلو دا منځ کې چې کوم قبایل دي چې ته ورته سرکر هوای ډریور نینډ وای چې څه شی وای، په دې کې دنه ګروپونه وو د مجاهدینو ملګرو. هغه هم د دې نه نو خبر، خو ځان له ګروپونه جوړ کړي وي، یاره دا کافر راغلي دي سره، بس خپل چنده به کوله، تله به جنګېده، واپس به راتله. بیا دا ورته پته نه وه چې امریکا څه فلسفه لري او اخوانیان څه فلسفه لري او پلانې څه فلسفه لري، د دې شي نه خبر نه و. او که ما نه تپوس وکړئ چې 100% جنګجو او 100% مجاهدینو په دغه دوران کې، نو زه درته دا اندازه ښیم چې تقریبا 10% مخلص مجاهد په دغه دور کې، 90% ټول جنګجو چې د پالیسیانو او عالمي سیاستونو تحت حرکت به. یعنی زه تاسو ته یو خبره کوم، په دغه دوران کې زه لاړم کابل ته تلم، د جلال آباد ته لاړم، وږی شوم. هغه وخت کې زه دا د زړه بیماري مې نه وه، نو ما یاره د کباب باندې زه هغه وخت کې داسې ډېر، اوس کباب را باندې سره بند کړي دي ډاکټرانو، داسې بین را باندې ولګېده. دغه جلال آباد په بازار کې مې بره وکړه، یو اوږد هوټل و. نو ما یاره دغلته څم چې څه شی وخورم چې وږی ما چې بیا به کابل ګاډي ته خېږم. نو چې زه بره وختلم، نو چې زه ګورم نو په دې ټول مارکیټ باندې یو هوټل دی، په دې ټول مارکیټ باندې چت باندې هغه هلک چې کوم دا سیخونه بخي که نه، هغه چې سیخونه هغه ځای نه راواخلي نو په ګډه راځي، په ګډه راځي، هغه سیخ کس ته ورکوي چې چا آډر ورکړي، بیا په ګډه ځي. زه سوچ واخیستم چې یا خدایه پاکه، دلته کې خو جهاد شروع دی او مسایل دي، وینه تویږي، دا ملګري څنګه څه حساب دی دلته کې، څه کتاب شروع دی. خیر ما ورته وویل ما یاره یو اته سیخونه مال هم راړه، مال هم راړه. یعنی داسې حالاتو په دغه دوران کې آخر دغه مشران چې کوم دغه وخت کې د جهاد مشرانو چې 80% یهود، نصارا، مشرکین، منافقین، دا ټول 80% تقریبا، دا نور بلکې 90%، دا نور تقریبا 30% چې کوم او دا څه پته نه و چې څه کېږي څه نه کېږي، هغه اخلاص والا دوزان کې روان شله. کله چې روس ووته، چې روان شله نو د روانېدو نه وروستو د پېښور ته یې راویسته، وي یاره مشوره وکړو، دلته خبره جوړه نه شله،
هلته بوتله مکې ته، مکې کې خبره جوړه شوه، بیت الله دروازه یې ورپسې بیرته کړه، هلته یې کېنولو. یاره مشوره وکړه ځان کې دا خبره خلاصه کړئ. دلته مشوره وکړه، یو کس یې پکې امیر که نوم یې نه اخلم، تاسو بیا تحقیق وکړئ چې ته به امیر یې جو دا جګړه ختمو ځان کې. اوس روس لاړ ووته چې واپس پېښور ته راله، بیا په ځان کې جګړه یې وکړه، ټوکې ټوکې. بیا د هغې نه وروسته چې په کوم افغانستان کې کوم حالت جوړ شو، د بیانونو نه بار دي چې د یو ډېر مهذب حاجي نیک انسان لور به یې کته چې دا رنګ نښه ده، ګاډي به یې راویستله، هغه به یې اوچته کړ، ویې به را چا تپوس نه کوي چې یاره دا څه کوئ، خدای بندګانو پښتانه یې، اسلام دی، جهاد مو کړ دی، روس وتی دی، خدای نه ویرېږئ. بیا طالبان راوچجله، هر ملک لاس ووهو چې بهی موږ هم په ترخ کې پاتې کېږو، ګاونډ کې پاتې کېږو، موږ هم یاره لرو، هر ملک خپل لاس ووهه. طالبان لاله امن قایم کړو، 3-4-5 کاله حکومت هغو په امن سره جوړ کړ. دغه دوران کې زه د سر افغانستان ته نه یم تللی، دا طالبان چې راله خپل درس مې شروع کړو، دورې مې شروع کړې. طالبانو به تپوس کوم یاره دا موږ خپل ملګري راغلي دي، طالبان دي، مولیان دي، بس دا پوه شه کار یې پوه شه، موږ په دې کې څوک نه یو. خدای دغه شی جوړ کړو چې دا شی به خور شي په دنیا کې، ان تر دې چې په 2000 کې هغه دویم طاقت چې کوم، او په دغه دوران کې، دغه مخکینی دوران کې، دا 14-15 کاله کې، توبه توبه توبه، زمونږ د دې جوماتونو د مدرسو چې کوم حال و، زمونږ د جوماتونو او د مدرسو چې کوم حال و، هغه دا پیر صاحب د دې ګواه دی، تاسو کې دا مشران ګواه دي چې کم د وسلې نمایش په دې جوماتونو کې شروع شو په دې پاکستان کې، او کم حساب کتاب چې دلته روانو نو، یعنی مولا صاحب ولاړ تقریر کوي او دې غاړه ته 5-6 پر کلاشینکوفونو والا په جومات کې ولاړ دي، ورته دا د غیر برابر کړي دي، دې غاړه ته ورته ولاړ دي. یا خدای پاکه الکانو جومات ته څه کوئ؟ هو جهاد جهاد صحیح ده بھائی، پیرانو پورې هغه وخت کې دا پروګرام او چینی نه واخله تر مفتی اعظم پورې فتوا ورکوي چې جهاد دی او فرض عین دی او فرض دی. موږ چې به موږ هم دومره علم کامل نه و، نه مفتیانو. په 2000 کې چې په طالب باندې روزار شروع شو او دلته کې پروګرامونه شروع شله، نو د چینی نه واخله تر مفتی اعظم پورې ټول غلي شله، او داسې غلي شله، داسې یعنی ابتدا کې لږ غونې صدا سے حرکت وکړو، کوم شپې باندې چې حمله شوې وه، زه پېښور کې وم، پیر صاحب ګواه دی، نمک منډی کې موږ دوره شروع کړه، دلته کې مولوي نجیب الله په کونسلګرۍ کې د قندهار کې د کوم ځای و، هغه مولوي بلبل په اسلام آباد کې عبدالسلام، یو مولوي معاذ و، یو هلک باندې رالېږلی قندهار نه نګرانۍ لکه صله، موږ دغلته وو. چینی نه واخله تر شیخ الاسلام پورې ابتدا کې څه لږ شور یې وخوړه، خو بیا ووایي چې یاره موږ به تاسو راضي کړو غلي شئ، خبره ختمه شوه. یو طالب را روان دی ملاقات لذي وي، زمونږ ملاقات نشته دی، دروازې پې بند شلې، لارې پې بند شلې. ځنې وایي دا بدعتیان دي، ځنې وایي دا دغه دي، څه نوم دی فساد کوي، ځنې وایي دا څه کوي. دا حقایق ستاسو په علم کې پکار دي چې دا حقایق بیا څنګه جوړ شله. اوس هم یعنی دا دسیسې شروع دي هرې غاړې نه، په هر دور کې دا دسیسې دي. الله الله بیا در 2006 پورې یو پروګرام ډېر ښه جوخ روان و. په 2002 کې موږ په انګور اډه کې دوره وه،
عرب پکې وو، ازبک پکې وو، تاجک پکې وو، پښتانه پکې وو، افغانیان، پاکستانیان ټول پکې وو. 200 کسان و الحمدلله. پروګرام ښه. بیا په 2006 کې یو اخواني فتوا ورکړه چې پاکستاني فوج مرتد دی. بیا دلته چې کومه وایما وشله، قتل عام وشو. او بې دردۍ سره چې څنګه یو پروګرام کته برشه هغه دې ځای کې، هلته نه دې ځای کې ټول نقشه ستاسو مخکې ده. اوس حاصل د خبرې ټولې دا دی که نه چې اوس په ټولې دنیا کې یعنی زه 2-3 انقلابونو کې برای راست په خپله پاتې شوی یم، او دا یوناني او غربي او دا اسلامي فلسفې د استادانو نه مې لږې ډېرې ویل دي. په ټولې دنیا کې اوس وخت یو سکورټه چې کومه ده هغه په دغه خاوره کې ده چې کومې نه تاسو یو رڼا بلولی شئ. نوره ټوله دنیا تیاره شله. بحث پې ضرورت نشته دی چې څوم ته یې لټو. بیا ملګرو کې یا مطالعه نه یا استعداد نه یا خبر نه، غلط فهمیانې پیدا کېږي. ټوله دنیا کې تیاره شله. په یو درس کې ډېر سختۍ سره دا خبره وکړه چې زه د دنیا یو جهاد نه منم. جهاد صرف دا دی. ما د ملګرو وویې بله نه راغلي ملاقات ته، دا خبره مه کوه، ځان ته به تکلیف پیدا کړي. نو ما دا خو تکلیف خبره د قرآن خبره ده. جهاد خو هغه دی چې کوم د قرآن جهاد وایي، هغه جهاد نه دی چې زه دا جنګ او جهاد کې به فرق کوو. ملکی جنگونه جهاد نشي کېدی. جهاد ځان ته تعریف لري، مجاهدین ځان ته صفات لري، قرآن صفات ښیي. جهاد ځان ته اصول لري، جهاد ځان ته مقصد لري. جهاد یو حکمت و فلسفه ده. قرآن بابونه په جهاد یې دي: بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال و توبه کې خو اسمان ته خبره خېجول ده. انفال کې اوس دغه د اصول د جهاد ښودل دي، او په توبه کې اعلان د جهاد شوی دی. بیا د احزاب دی، ورپسې حدید نه واخله تحریم پورې بابونه دي. سورة العادیات دی. دا څه ټوکې دي؟ دا خو شاعر الله دی. الجهاد من شاعر الله، دا د الله علامت دی. جنگ او جهاد کې به فرق کو. جنگ جدا شی دی، جهاد جدا شی دی. جهاد ځان له دومره جوخت شرایط لري چې احناف په دې باندې سیر صغیر او کبیر لیکل دی. مبسوط سرخسی د دې شرح لیکل په څو جلدو کې. دغه قبایلو کې څو عربو ماته وي دغه بل شان دی ونیو. ما وی تاسو په جهاد کې کم کتاب ګورئ؟ رزمک د خبره ده. موږ خو په جهاد کې سیر صغیر او کبیر ګورو. نو ما تاسو فقه حنفي نه منئ، بیا څنګه صغیر کې؟ حقیقت درته دا ووایو چې په جهاد باندې دغه کتاب نه علاوه د سره په دنیا کې کتاب نشته دی. تفصیلي کتاب دغه دی. یو خبره پېښ شوه چې بهی دا یو خاص ونه خبره پېښ شوه د هغې په باره کې د منافق عملي او اعتقادي فرق څه دی. په دې باندې بحث شروع. نو ما دا کتاب الخراج کې ده که مونږ خوا بله دغه هم ګورو، سیر صغیر و کبیر. ما دا ولې ګوره؟ دا خو د احنافو کتاب دی. دا په جهاد باندې د دونه علاوه چا کار نه دی کړی. شوافیو نه دی کړی، مالکیانو نه دی کړی، حنابلو نه دی کړی. په پوره دنیا کې دا یو سکورټه ده. په پوره دنیا کې دا دعوې سره وایم ما. انګاره ورته مونږ وایي، تاسو ورته څه وایئ؟ سکورټه وایئ. څه؟ سکورټه. دې نه که اور بلوئ. پخوا به زمونږ د زنانو دا میندو چې دی کله په دې غرونو کې مونږ اوسېدو به نو هغو به شپې یو سکورټه په هغه یوره کې دننه پټه کړه. تیلې میلې دا شی نه و. نو بیا به سر هغې ته پوکل، هغې نه بیا اور بلو. تامه شپه به هغه هغې کې پټه پرته وه. غټه غونې یوه انګاره به پکې. دا یو ځای دی. دغه نه دي مړول پکار، دا محفوظ ساتل پکار دي. او دا د صفاتو نه بغیر به نه کېږي چې دا صفات موږ په ځان کې راولو. او داسې ځوانان دي الحمدلله چې داسې د مخ نه وینه څاڅي، داسې
ښکلي او تکړه او مضبوطه چې انګریز ښځې ته اشاره نه وکړي نه هغه به ورپسې را روانه شي انګریز ښځې ته هغه هلته کې جناب والا هغه خپل هغه فمنهم من قضى نحبه خپل هغه منتها ته رسي دا دنیا بدل ته پاتې شي ښه حضرت سلیمان علیه السلام د جاز خپل هغه تخ باندې روان سلیمان علیه السلام په خپل تخ روانو مارغان ورسره وو جنات ورسره وو دا ټول مخلوق ورسره روان وو کته یو کس ولاړ هغه وایي سبحان الله حضرت صاحب هوا ته حکم وکړ چې دا تخت یې ودروه هغه تخت ودرو نو حضرت صاحب خپل هغه ټولو چې کوم همراهان وو هغه ته ووایي چې د سلیمان تخت به ختم شي دا فانی دی دا چې کوم د سبحان الله وایي دا باقي دی مسله اوس د ارض مقدسه ده د جزیرة العرب مسله ده یو کالو شو حرم بند دی حرم سره ټوکې شروع دي گپ شپ شروع دی تاسو دغه ولې نه ازاده وایي حرم بې کرونا ده اصل حقایق څه دي شیعاګان راځي دلته کې د مهدي اعلان کوي نو شیعاګان خو به همیشه دا خبره کوي چې موږ دغلته د مهدي اعلان کوو تاسو به همیشه د خدای دا کور ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین نو دغه ځای خو د یو ذره نیکي چې دغه ټول کائناتو باندې اثر اندازه ده یو ذره دغلته چې دی که نه بدوالی او شر په ټول دنیا باندې اثر انداز دی نو کور کور کې به اور بلیږي پرېږده دا بیت الله چې دا غریبان الله شي چېرته دعا وکړي طواف وکړي بند کړی دی حرم ځمکې کې دننه هغه ټاورې جوړې کړي دي هغه فساد یې پکې جوړ کړی دی امام ابو حنیفه وایي چې دا ارض موقوفه ده فتح المکة عنوا دا پیغمبر په زور اخیستې ده دلته کې یو کس امام ابو یوسف په کتاب الاثار کې لیکل دي چې دې کې یو کس عمارت جوړ کیا کرایه اخلي د کرایه پیسې دننه کوي نه د انګارې ور دننه کوي لګیا دی تاسو هغه ځمکه د بدماشۍ او د عیاشۍ ډېر جوړوئ او اوس شهر نیوم جوړوي هغه ځمکه کې چې بابا ابراهیم هلته کې د مصر نه چې کله زموږ مور ساره او حضرت هاجره سره دغه ځای کې داخله شوی دی موسی علیهم السلام ولکه بني اسرائیل چې کله د مصر نه داخل کړه نو هغه په دغه صحرا کې راویستي دي هلته کې به داسې ښار جوړېږي چې هلته کې به دنیا ټول سرمایهدار طبقه به جهازونه به چلېږي ګاډي بند دي جهازونو کې به پټرول نه هغې کې به صرف چارج بیټریانې لګي او المؤتمر لوحدة الانسانیه په امارات کې د سلیمان زوی سخر جوړ کړه بودخانه یې هلته جوړه کړه کلیسا یې هلته جوړه کړه افتتاح یې چا وکړه پاپای روم وکړه د نیوم ښار افتتاح وکړه نیتنیاهو وکړه په قرآن سودا وشله چې قرآن یو عالمگیر کتاب نه دی قرآن صرف دغه حجاز ته راغلی دی په پیغمبر سودا وشله چې دا عالمگیر پیغمبر نه دی دا صرف دغه یو څو قومونو دی د قریشو پیغمبر دی بس که دغه خبر نه چې دا عالمگیر پیغمبر دی او بیت الله عالمگیر مرکز نه دی دا دغه خواوشا کې چې څوک کسان پاتې کېږي د دو جومات دی نو په دې سوداګانې وشلې د سختې وشلې او یهود علما دا وایي چې به ما لپاره مشکلات صرف دا دلته سپارټه ده هېڅ مشکل ما ته بل نشته چې زه اوس وایم دنیا ته چې به کلمه کفر ووایي وایي دو اوس په دقه ساتې څه مسلم او څه غیر مسلم موږ دلته کې وځو بازار کې ګډاګانې شروع کړي په ګډا سره پیغمبر کوم پیغمبر ګډاګانې کړي دي په روډونو باندې د انبیا لار مونږ پرېښوده قومونو اعتماد رانه ارتاو شو د قومونو اعتماد زموږ نه ارتاو شو مناظرې په خاورو کې شروع شلې په نه خبره مناظرې دا پورته ګورنه چونی یو مدرسې ته لاړم نهمیر طالبانو ته مناظرې چلی ښایي حفظ طالبانو ته د مناظرو چل ښایي دا ته کوم ځای کې موږ مصروف کړو
شرعي نظام په ملک کې نشته، مفتیان ولې تیاروي؟ شرعي نظام خو نشته دلته کې چې مولا مفتی جوړ شي نو دغه به شي، جج به شي او وکیل به شي. اخو نه جج جوړېدی شي نه وکیل جوړېدی شي. خو یا به په مضاربت کې یهودیان والا یو سپېړه راچوي، یا به یې وژني، یا به د ملک نه تښتي، یا به په عملیاتو کې دننه په هرې کوڅه کې به یو مفتي ناست وي، زه جن وباسم جن نن باسم ځواني جنکۍ به وله خوار راځي. بل څه شی دی په دې کې؟ یا به څومره څه فساد کوي. دې باندې لږ سوچ پکار دی. بیا درته وایم د ټولې خبرې خلاصه راوباسم چې دغلته دا یو سکورټه ده او که دا درله مړه شله دا د خدای نظام دی، که زه استعمال نه شم بل به استعمال شي. د ځینو خبرو نه به ځان وباسو. دا فروعات چې دي دا د ټولو نه دا د قرآن محکم آیات دی. دې کې نه د امام ابو حنیفه څه اختلاف دی او نه د امام شافعي څه اختلاف دی او نه د امام مالک د احمد محمد. دا واضح آیات دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه. کم کس دی چې همیشه به په دې دنیا کې پاتې کیږي. تاسو پرون زه تللی وم، یو هلک جیل نه راوتی و، خان دی د علاقې، موږ سره درسونو کې پاتې شو. ما هلکه څه حالات وو؟ وی حالات زما خو پرېږده، ما خو دا شم دغه خبره. وی هلته یو بوډا مې ولیده، هسې په هغه جیل کې مې پابندي کې یو بوډا ووی. یو ځای خبره یې کوله، ما هغه بوډا څه وی هغه بوډا دا حالت کې و، هغه هلک ما سره راته د هغه په ګاډي کې زه راتلم، خو هغه بل ملګرو په وجه باندې هغه مې ورته وي ما مه راځه سوات ته به بیا ته لاړ شي. هغه وی هلته کې مې یو حادثه وکتله. ما څه حادثه وي؟ یو بوډا و، هغه داسې بوډا و چې هغه به د لیټرین ته تلو لاره کې به یو 2 ځله ارتاوېده. زما پرې ډېر ترس راغی چې یاره ته وی هغه ته صرف یوه خبره نیول وه چې ته دا ووایه چې زه به بیا جهاد له نه ځمه، بس مونږ ته وباسو اوسه. نو وی ما هغه بوډا ته وی ما ته ووایه یو ځل که نه زړه نه مه وایه له پاسه نه وایه چې تا وباسي په ډېر ډېر تکلیف کې. هغه وی خان صاحب وی دا زما د ایمان مسله ده، زه څنګه ووایم چې زه به نه ځمه؟ دا خو د قرآن نه انکار دی. یو بوډا ته وګوره بهی 2 ځله په لاره کې ارتاوېږي، لیټرین ته ځي. د هغه دا جذبات وګوره. هغه وي زه دا د خبره د خولې نه شم وکړلی، زه به د ایمان نه لاس وینځمه. ځوانان یو د یو بل په غوښ وخته کښي یو، په داسې ځای کې مصروف شي یو چې نه مخکې معلوم ده نه شاته، نه دنیا معلومه ده نه آخرت. مشرانو تاریخ هم ټول دغه کا پای دا د احمد شاه بابا خاوره ده، دا د فقیر پی خاوره ده، دا د سعد بابا خاوره ده، دا د سلطان محمود خاوره ده، دا د شیر شاه سوري خاوره ده، دا د حاجی ترنزون خاوره ده. ته خپل د اکابرو د تاریخ نه محرومه یې. دا ته اړو پته نشته دی چې دا خاوره تاریخ څه دی. او په داسې شیشي کې ونښتو، په داسې یو شي کې چې خطر دی چې ایمان هم خراب شي. اوس یو شیخ الحدیث چې بل شیخ الحدیث پسې خبرې شروع کړي نو سوره حجرات مات شه که مات نه شه، د تهذیب الاخلاق ټول قرآن مات شه که نه. زه مثل تا ته بیا خاص طور باندې وایم چې 3 حصه قرآن خو په دغې ماته شله چې په یو بل په غوښ وخته شولو، په نه خبره، په یو فضوله خبره، په یو اضطراري خبره. نو دې وجې باندې دا لږ لږ خبرې ما وکړې. دا کوم کسان چې لاړه دا ډېر اوچت خلک دی او موږ ډېر لوی ازمایش کې یو او داسې جذباتو نه کار نه دی اخیستل. محتاط اندازه کې مجاهدینو چې کوم صفات دي چې هغه صفات د قرآن نه موږ راوچت کړو. جهاد چې کوم اصول دي هغه راوچت کړو، جهاد کوم مقصد دی هغه راوچت کړو. او هر ځای کې جهاد نشته دی. پیغمبر اسلام فرمایي چې که څوک جهاد له راځي نو ما سره بدر میدان ته به راځي. جهاد به صرف د بدر په میدان کې.
هر ځای کې جارو مو وای ګن به جوړ کای یو ځای مقرر دی یا غزې نه به بیا منګه خوري کو نو د بدر میدان هم متعین دی حربي کافر هم متعین دی کافر په څلور قسمه دی کافر ذمي کافر معاهد کافر مستأمن او کافر حربي زمون مذهب ماته مونږ ته دا وایي چې د دریو سره هیڅ کار نه لري تو سره تخه کاوه سوره ممتحنه کې تو سره تخه کاوه سا ګاونډي او هندو دې ته سره بدیږي خو سره کاوه کې دې شستا د خوالي سره اسلام راړي حربي سره د کار دی مونږ نن دام نه پیژنو چې حربي کم دی او غیر حربي کم دی دا د افسوس خبره نه کړه که زه مفتیم زما غټه ذمہواری د حال د امر دا چې زه مخلوق ته دا هم چې لکه دا حربي دا غیر حربي دی اوس چین غیر حربي دی په سن 80 کې زما په مخ کې په سن 80 کې کله چې د افغانستان جهاد شروع کېده د ځنه امریکای یو جماعت د اسلام په نوم تیار کاو سینکیانګ ته ولېګا چې تل تک لا شو غوښمه شروع کای هغه جماعت چې د چین نه پورې وته اته کسانو کلس کسانو ټول معلوم خلک دي تاریخ معلوم دی چین ته مخکې پته لګېدل و چې بای دا دی راغلی دی هلته په لین باندې ودرول ټول په هغه بارډر باندې راکړه ته په زور بل کور تر ګټې ولې حربي غیر حربي کې فرق نه کوي الکفر مل غرب ته ما وی ما دا الکفر ملت واحده دا کم ترجمه چې تاسو کوی دا کم نه کېدا ته دې حدیث دمر غلطه ترجمه کوي چې د قران ټول نظام ماته کله دې مطلب دای نو بیا خو ذمي مستأمن معاهد حربي یو شلا قران خدادو تقسیم کوي نو ته په حدیث قران څنګه نسخ کوي او بیا ټول قران څنګه نسخ کوي نو جاهلو په خبر خو په دوم نه دمر داسې عالمانان هم نو ځنې پکې جاسوسانو ځنې پکې مخلصانو ګډوډ خلک وو دیو جنا داسې دغه وکړو چې دا دغه نه مړ نشي دا انګار نه مشي دی نه یو داسې رڼا ونی بل شي دا رڼا ورو په دنیا کې خور شي په ترتیب سره او الحمدلله چې نو مایوس هم نه یو نو امید هم نه یو او اخر هدا پورې په دې کې ان شاء الله حرکت ساتو او خدای چې دا غد خدای دا دې اچھا هم نه ده او په خوبت کې نا جوړ او صحتمند به پیژنو فرق وکړو ټول په یو پړی کې نه چړو دمر عقل خدای هر چاله ورکړ دی نو دا لګونه خبرې دی هغه شهید په نو حواله سره او تاسو هم ماشاءالله اولو العزم خلق یې همت والا خلق یې په خلق یې نو ان شاء الله چې نو د دې دعوت هم جاری ساتل پکار دي دعوت په میدان کې بدعوت ورکو او د جهاد چې کوم میدان یې غلطه بیا کوه دعوت په میدان کې پیغمبر د مسلم حدیث ته چې کتا سره یو هغه وخت توري وې کنه هغه خلک په پکې دمرا چې توري سر به کته ساتي دعوت په میدان کې شاته به ساتي داسې به نه نشي د دعوت په میدان کې او چې کوم استاد جذبات د جهاد یا بیا د حربي کافر په مقابله کې جهاد په میدان کې بیا هغه پروګرام دی دا میدانونه به هم پیژنو ځایونه به هم پیژنو د پیغمبر شهادت اس مقصود بذات خو د خدای رضا لګاله بل څه یو نه شي مقصود بذات چې د خدای په مخ کې سبا مونږه داسې ودرې کو بابا ابراهیم زموږ په سرلاس کې دي او د خدای په سره او به مونږ راکې امام الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مقصود بذات دا خبرې دي مقصود به ذات دا نه دي پلانې څه دی او پلانې څه دی دا هیڅ قصه نه ده ان شاء الله چې د دې ساته همت کوي زه په دې باندې یقین لرم شاه ولی الله رحمه الله لیکل دي شاه ولی الله رحمه الله لوی سړی دی ټول خلک یې پیژنه که څوک نه دي مني شاه صاحب لیکل دي چې د دې دین حفاظت اول نمبر د عربو او په غیرت سره دا ټیلول دی بیا ترکو هم دا نمبر تیر کړ دی اوس د دې دین د حفاظت امامت
نظام الله دې خاورې ته د دې خاورې ته غوي الله پاک افغانانو پښتنو د دو ذیلی تو سره چې کوم قومونه دي خدای دوی ته سپارل دی د دوی نمبر دی او دې منې یهودي علما پوه دي نو هغو دلته کې د کور په کور کې راته جنګ ټوپ کړ دی ټول ځوانان یې په داسې خبرو کې مصروف کړي دي دا اوس په دې خبر دا د دې خبر وخت دی فوجي مناظره ده په څه باندې په دې باندې دا چل دی په دې باندې فلانې چل دی په دې باندې دا اوس د دې وخت دی چې هغو احزاب هغه وخت کې خو احزاب یعنی 48 ملکونه هغه یو لړ هغه بل اعلان کوي زه په نظر ثاني کومه څه کومه نظر ثاني به کومه یعنی څه مطلب دی نظر ثانیانو دی وجه نه به تاسو ان شاء الله چې نیت وکړئ کنه نو دا کوم اسباب چې موږ سره دي د اسباب صحابه سره نو او په جنگ احزاب کې زیات نه زیات دغه 15 نه 25 هزار پورې دغه يهودو نصاراو دا يهود او مشرکین او منافقین او مسلمانان دغه 3-4 هزار خو 3-4 هزار نسبت ته 20 او 25 هزار سره وکړه بیا هر څو سره او دوسر څه شي هم نو مطلب دا دی چې دا د خدای دا صرف ازمایش کیو خدای مونږ تلی چې په دې تله کې دوه څنګه دي وزن لري که نه لري ایمان لري که نه لري نو ازمایش کیو الله پاک ته دا کم ځوان چې شهید او کم دانو ټول کوم ځوانان شهادت ته رسیدل دي ټول له دعا وکړي چې الله پاک دې دو اعلی مراتب او مناصب دوله په برزخ کې نصیب کړي او د دو دغه قربانو په وجه د خدای زموږ ایمان هم محفوظ وساتي او الله پاک دې زموږ ایمان کې حرارت پیدا کړي گرمایش پیدا کړي او دا د خدای زموږ لپاره د شفاعت ذریعہ وګرځي او الله پاک ته د اسلاف سره اکابر سره د خیانت نه موږ محفوظ وساتي او دې کوم د خوره کې چې کوم دا شرمخان او دا کفران او حربیان راغلي دي الله پاک دې دو تباہ و برباد کی او په دې کې الله موږ استعمال کی او د پیر صاحب اهلیه وفات شوی دا غي لپاره هم دعا وکړي چې خدای پاک دې هغه مغفرت وکړي الله پاک دې هغه درجات بلند کړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم.